والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين نهجه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه والنبي وللمؤمنين والله ولي المؤمنين. وقال تعالى في مقام الآخر إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف امینا محبت سره وای اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر مشرانو کشرانو نوجوانانو بزرگانو لری نزدین راتلونکو مہمانانو میزبانانو تاسو ټولو ته خوش آمدید هر کله ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اسلامی اخیرنۍ میاشت دویمه جمعه ده 1444 سینی هجری. نن 11 تاریخ دی جمعه مبارک ورځ الله والله رسول ذکر دی پارا او الله جل جلاله عبادت دی پارا مونږ راغونډ شوو یو. زمونږ نن د تقریر کم موضوع چه دی هغه د ابراهیم علیه السلام درې خاص صفتونه. قرآن کے اللہ فرمائی ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم تپ خلق کے ورنزد خلق للذین اتبعوه آغا خلق تی کم خلق چه د ابراہیم علیہ السلام چاچه پیروکاری وکړلا د د په نقش قدم لاړو. والنبی او خاص دا نبی یعنی ستا او زما خوږ آقا صلی الله علیه وسلم. والذین آمنوا او هغه خلق چې ایمان والدي دا ابراہیم علیہ السلام تا ورنزدې دي. فرمائی واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولیدم ایمان والو دے. ولی پا معنی دا مددگر ہے. قرآن کے لفظ ولی دا پا اتو معنو دے پارا استعمال شوئے دے. دلتا پا معنی دا مددگر ہے. اللہ فرمائل ابراہیم تا ورنزدے اغا خلق تی سوک چھ دا ابراہیم پیروکار دی دا نبی علیہ السلام او ایمان وال او اللہ دا دی خلقو مددگر ہے دے. مطلب دا دے چھ دین اسلام چھ دے حقیقی دین اسلام دے او پا حقیقت کی ابراہیمی یہودیان نصارا ندی بلکہ ابراہیمی مونگ مسلمانی ولی چنین ابراہیم علیہ السلام جملہ صفتنا چدی او دا عملیات اغا کپات دی پا اسلام کے مسلمان ہوتا پات دی. لکا ختنہ کول، ختنہ دا ابراہیم علیہ السلام سنت تے سنت جوڑول، نکان کٹ کول گیرہ سنت و مطابق جوڑول، دکا سے قربانی کول دا ابراہیم علیہ السلام لسنتون ندی او دا زمون پا دے شریعت کے راروان دی. بل اللہ رب کریم مونتدائی و ضابطہ بیان کرلا کا تاسو زمان نزدیکت غواڑے بے بتاسو تا زمان نزدیکت پا عبادت باندے نمیلاوی گی. زمان نزدیکت با دا انبیاء پا مطابعت کے تاسو تا ملاوی گی. دا انبیاء تابداری با تاسو کوئی. ابراہیم علیہ السلام طریقہ تاسو ہونی سے
او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه تاسو ونیسئ. معلومه شوه چې څوک انبیاو ته ورنږدې شو، هغوی متابعت یې وکړو، تابعداري اختیار کړله، دا به الله ته ورنږدې شي. چې الله ته ورنږدې شي نو الله رحمتونه برکتونه به دی بیا غېږې ته کړي، دی به ځان ته کړي، د ده عمل کې به خوند راشي، د ده لهجه کې به خوند راشي، د ده خبرو کې به لذت راشي، د ده گفتار، د ده کردار، د ده انداز، هر یو به انسان ته څه کوي؟ خوند به ورکوي. قرآن کې الله درې خاص صفتونه د ابراهیم علیه السلام بیان کړي. په دې مختصر غوندې وخت کې به زه هغه بیانولو کوشش کوم. الله فرمایي ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. فرمائی بے شک ابراہیم حلیم دے، اواه دے او منیب دے. حلیم ستوئی حلیم دلته دا یو زمونږ د عرف کې چې کومه عامه غلطي ده، یو قسم ته انګولې دي، هغې ته خلک حلیم وایي. حلیم د الله نوم دی او د ابراهیم علیه السلام نوم دی. حلیم معنی کېږي بردبار، برداشت لرونکی. دا د الله نوم دی. اوس یو مسلمان را ودرېږي او یو قسم ته مخصوص خوراک باندې چې دی اصل نوم کیچړي ده، هغې ته خلک نوم حلیم وایي، نو دا به څومره غټ جاهلان وي چې د خپل رب نوم یې راواخیستو په یو انګولې باندې کېښود. دومره جاهلان دي زموږ دا خلک. د الله نوم دی 99 نومونه قرآن په دې اولني مخ باندې وګوره، په هغې کې به حلیم خامخا موجود وي. او بیا به څه لیکلي مو وره به غټ بورډ لګولی، فلانه حلیم هاوس، فلانه حلیم هاوس، فلانه حلیم شاپ. یاد وساتئ زمونږ په دې پښتنو کې دا ډېره غټه غلطي ده یوه، چې مونږه عبدالرحمن ته رحمان وایو، او رحمان خو خدای دی، نو خدای نعوذ بالله من ذلک دا بنده شو. که ته وایې چې نه دی دی، خو بیا یې الله نوم بې ادبي کوي. نو مونږ یو خو نومونه بدلو غلط، ولا تنابزوا بالالقاب. قرآن وایي نومونه مه بدلوئ، په خپل نوم سړي ته وایه. او بل عبدالرحمن ته رحمان وایو، عبدالرحیم ته مونږ رحیمی وایو. حالانکه دا د الله نومونه دي. ته غلط نوم اخیستلو باندې نه شرمېږي او صحیح نوم باندې اخیستلو باندې شرمېږي، عجیبه مسلمان ہے. یاد وساتئ د حاضرینو کسانو کې نن نه بعد که چا د الله نوم وران کړو دا به ګناهګار وي. تر اوسه خو تا ته پته نه وه. یو سړي نوم عبدالله دی، عبدالله ورته وایه، عبدالي مه ورته وایه. هلته د الله نوم وران کړو، الله نوم دې وران کړو، اسلام دایرې نه پې وځې. عبدالرحمن ته عبدالرحمن وایه، عبدالودود ته ودود مه وایه، عبدالودود وایه. فضل ودود، صرف ودود مه وایه، فضل ودود ورته وایه. نومونه مونږ لکه معاشره کې عام ورانو. بهرحال زمونږ دا موضوع نه دی نن. اللہ فرمائی ابراہیم علیہ السلام حلیم دے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی اس میں کتاب کتو وی حلیم ستوئی یو سڑی تا دیو خبر وکړه نازیبا پیغه سره د غصه شو، ا غصه د کنټرول کړه. نو موږ دې ته وایو غصه سکون کې د خپل غصه وس کلا. خو که یو سړی کې دا صفت موجود وي چې څوک دته خبر وکي او د په دې باندې خپل غصه آلریډي کنټرول ساتي، دته غصه نه پی ورزي، نو دا صفت چې څوک اختیاروي د سړی ته حلیم وای. مونږ څه ورته وایو؟ مړه ته خو بې غیرته شوې، فلاني کنځلې درته وکړې او تا غږ نه وکړو. او خدای بنده دا الله د کې یو صفت اچولی دی، د حلم وال برداشت وال، دا د کمال صفت ته. حلم لرون کی دا صفت لرون کی نه خدا دې چې څوک څومره دته جهل کې زیاتیږي دورا بد صفت زیاتیږي.
څنګه ابراهیم علیه السلام اخلاق انداز کردار څنګه ابراهیم علیه السلام یو ترو قرآن کې ذکر دی آزر چې دی دای عرفي پلار و په حقیقت کې خپل پلار نو خپل پلار تاروخ و هغه موحد و الله منون کو د ابراهیم علیه السلام یو ترو بوتان به جوړول او خرڅول به او د هغه عبادت به هم کول ابراهیم علیه السلام لهجه وګوره قرآن کې الله فرمای ابراهیم علیه السلام ورته وای ای زما پلارا عربی کې دا اب ټک چې دی دا پلار پر استعمالیږي او تر پر هم استعمالیږي ای زما پلارا ته ولې داسې کار کوي د داسې شیز عبادت کوي چې هغه ته نه فایده در کولای شي او نه تعالی نقصان در کولای شي او زما رب ای زما پلارا ما ته هدایت لار وخایله زه خپل رب لارې طرف ته بلنه کومه ته ما متابعت وکړه سلور زل ابراهیم علیہ السلام د پلار ټکای تر د پاره استعمال اخلاق وګوره اخوانا جواب سرازی اراغبو ان الہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تو زمال خدایانو نه مخ ګرځوي لارجمنک پکانو بده علماء ګوره ਸੰسار بده کما ته زما خدایانو پسې بد وای یو خو ابراهیم علیه السلام بار بار وای ای زما پلاره ترته وای او خیسته نرم لهجه مطلب دا چې یو طرف ته د ګلونو شیندي او هغه د ګلونو جواب پس کوي پکانو سره کوي لارجمنک زبد پکانو علماء کته د خبره نوانه وړي بیا ابراهیم علیه السلام سو ورته وای ساستغفر ربی زر دې چې زب خپل رب د ناستا د پاره بخنه طلب کما انه بی حفیه بشک هغه په ما باندې ډیر غټ مهربان دی زب هغه ناستا د پاره بخنه وغواړم دا اخلاق دي دې ته بردباری وای دې ته حلم صفت وای نن که زمونږ ته څوک خبرو کی د ایوې خبره جواب په 2 سره په 3 سره ورکو نا مړه خلق پوای چې دا خو بے غیرت او خدای بنده اسلام ته تس دعوت درکې اسلام ته تس اخلاق خای ما عزت مندو دا ابراهیم علیه السلام چې یو طرف ته جهالت بل طرف ته د خپل اخلاق د خپل انداز نو قران مونږ ته دا وایي چې تاسو ابراهیم یې په ملت ته ابراهیم یې نو ابراهیم درې اوصاف خامخه اپناو کوي چې زمونږ نن د تقریر موضوع دی څه شی ان ابراهیم لحلیم ابراهیم ضرور حلیم دی بردبار دی برداشت لرونکی دی برداشت ځان کې پیدا کړي اے کاش کنن برداشت پیدا کړي چا په کور کې به طلاق نه ورزیدو نن کا برداشت پیدا کېدو مړی باندې کېدو قتل و غارت پنه کېدو معمولی خبرو باندې به مړی ته نه سره فټ کېدل کچیرته برداشت کېدو دا بل ورځ په بټخیله کې د اختر په شپه کومه سانحه وشوه د یو کور نه 9 کسان ووجلی شو الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي دا وجه څه دی چې نن برداشت نشته دی زمونږ ماشومانان د انډیا فلمونه ګوري ریسلینګ ګوري د آلریډي ذهن جوړ دی چې تا ته څوک خبر کوي بس د خپل طاقت په د باندې ازماو کا په د باندې ورسور شه چې د ته پته ولګي چې زه څومره تکړه سړی اسلام مونږ کومې خواته راکاږي اسلام انداز وګوره څوک قتل وکي قرآن وایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اے عقل خاوندانو تاسو د پاره په قصاص اخیستلو کې جون دی عقل خدا وایي چې یو خو مړ کړو ته اوس بل ور پسې مړوي دا خو جون نشو خو نه دی پسې مخ کې چې نور خلقو زندگی دا هغه نه ختمېږي دی له وجه نه الله جون ورته وویلو چې قصاص واله نو ما عزت مندو قرآنی تعلیمات مونږ پرېښو بل الله فرمای اواه ابراهیم علیه السلام ډېر آه بقا کولو احیاء العلوم کی امام غزالی سے فرمائی ابراہیم علیہ السلام بچ عبادت کولو دمر جڑا با ابراہیم علیہ السلام کولا چې د زړه آه چه دے د زړه دا ګړه आवाज چو
1 کیلومیټر په فاصله باندې به اورېدی شو. دسې به الله ته او بقا کوله، دسې به جړا کوله. او ما عزت مندو د جړا به فضیلت کم دی. فضیلت څه شی دی؟ نبی علیہ السلام فرمای چې څوک د الله له خوف نه د ایوې د شاتو مچۍ د ګبین مچۍ سر برابر اوخ کله سترګې نه توی کی، الله رب کریم په دغه سړي باندې دوزخ اور حرام فرمای. چې دومره معمولی شانته اوخ کا لخپل سترګې نه د الله له خوف نه توی کی. جړه دومره غټ فضیلت. په کشف المعجوب کې راځي دا تا گنج بخش علی حجوی رحمت الله علیه نه چا تاسو وکړو چې دعا کولو الله نه غوښت کولو په وخت باندې څه انداز پکار دی. وای جړه پکار دی، جړه وای کا جړه نه ورزي، وای بیا فتو باقی بیا د جړاول پشان مخ جوړ کا، وای کچرته دا هم نشي کولای، وای بیا خو د خامخا وجاړي، بیا د خامخا وجاړي او په ځان د وجاړي چې الله زه دومره بدبخت شوم چې نه تا ته جړا کولای شم نه د جړاول پشان مخ جوړولای شم. نن به زمونږ په معاشره کې داسې خلک 40 سال عمر به 50 سال عمر به وي، خود به چېرته یوه ورځ رب ته جړه انداز نه وي اختیار کړی، جړلې بیا نه وي. حالانکې هغه تا ته حبل الورید شی رګ نه هم زیات نږدې ذات دی، خو تا محسوس کړی نه دی، محسوس کړی نه دی. ان الله یحول بین المرء وقلبه، بېشک الله د انسان زړه او د دې باډۍ منځ کې حایل کېږي. نو دا زما وجود دی او دا زړه منځ کې دی، د دې منځ کې به څومره ګیپ. الله فرمایي زه دین هم تا ته زیات نږدې یم، خو ته محسوس کا، صرف محسوس کوې نه. ابراهیم علیه السلام یو صفت داو چې الله و اهو بکا به ډیره کوله، جړا به الله ته ډیره زیاته کوله. الله دې مونږ ته دا صفت اختیارولو توفیق نصیب کړي. ابراهیم علیه السلام دریم صفت الله فرمای منیب. منیب څه ته وایي؟ چې خپل مال و متاع هر څه راواله او الله ته حواله کړي، دې ته منیب ویلی کېږي. منیب. ابراهیم علیه السلام ته الله دومره مال ورکړی و، امام غزالی فرمایي چې دومره ګډې بیزې و خانې و چې هغې دپاره 5000 سپي ساتلي و، او هر یو سپي په مرۍ کې به د سرو پټه وه. ابراهیم علیه السلام بطور شوق نه کتابونه لیکي چې کم سړی نه الله خفه شي د سپي خدمت ته محتاج دی. دا نن سبا خلک چې سپي ساتي که نه دغه نه الله خفه دی، بس کور کې به زوی نه اخلي خو سپی به لمبوي، ولې چې الله ته خفه دی، ځکه سپي خدمت ته کېنولی دی. اورې دا ډېر خلک یاره بس دا هم د الله په مخلوق کې ډېر وفادار دی. د سپي تخلیق څنګه شوی دی؟ تفسیر روح البیان لیکي کله چې آدم علیه السلام اوبه او خټو منځ کې مرحله وه، نو شیطان خپل توکر واخیستې وروايه چولې، نو جبریل امین ته الله فرمایل اوچتې که د ابلیس والې توکې ته، نو چې اوچتې کړې نو د خېټې خواته دلته واخیستې چې نن زما او ستا دا ناف دا سوری چې دی تا ما ته خوراک پې میلاویږي. هلته چې غزارې کړې نو سپی ته پیدا شو. او سپي کې دواړه صفتونه دي، انسان له وجود نه دی، انسان سره محبت کوي، او شیطان له اور نه پیدا دی، اور کې گرمایش ته ګوره په کل زناورو کې بل زناور نه لیونی کېږي، صرف سپی لیونی کېږي. ولې چې له اور نه تخلیق شوی دی، شیطانی اثر دی پکې. امام غزالی سے فرمایي سپی لس صفتونه بیا داسې دي پکې که دا انسان کې پیدا شي نو دا به د الله غټ ولی الله جوړ شي، خو په دې کې د سپي خپل ذاتي